أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ أويات كي أغوخ قال جئوذ ربك استعرف للملائكة فرشتوتا إني بشكز جاعل پیدا کون کے فی الارض پزمک کی خلیفہ یو نائب. قالو دی فرشتو اوی اتجعلو ایت پیدا کے فیہا پدیزمک کی من حغسو یفسدو فیہا چدیب فساد کی پدیزمک کی ویسفک الدماء او دیب تویوی وینے ونحن وموجی نسبحو من پاکی بیانو بحمدک استاد تعریب سرا ونقدس لک او منگا پاکی بیانو استاد پاک. قال اللہ پاک فرمائل انی بیشک از اعلم خپویگم ما باغس لا تعلمون جتا سبی نپوہیگر وعلم او وی خودل اللہ پاک آدم الاسماء آدم تا نمونا کلها طول علیہ السلام ثم بیا عرضهم اللہ پاک اڑان دکرل دغ نمونا علی الملائکتی پا پرشتو باندے فقال اللہ پاک فرمائل انبئونی ما تخبر راکی بأسماء هؤلاء لدی سزنو پنمونو ان کنتم صادقین کچرتا سرشتینی. قالو پرشتوئے سبحانکا پاکی دتالا لا علم لنا منت علم نشتا الا مگر ما هاغا علم دے منت علمتنا جتا منت خودلے انک بشکت انت خاص العلیم الحکیم تدیر پوها او دیر د حکمت خوانے. قال اللہ پاک فرمائل یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم تخبر ورکدی فرشتوتا باسمائهم پنمون د دې سوزونو سره فلما فسرکلا انبئهم چې آدم علیہ السلام خبر ورکو دیوتا یعنی دی فرشتوتا باسمائهم پنمون د سوزونو سره قال اللہ پاک فرمائل علم اقل امانوی لکم تاستا انی چی بیشک از اعلم خپوهیگم خپی جنم غیب السماوات غیب دا اسمانو والارض دزمکی و اعلم او خپی جنم ما آغسو تبدون جتاسو اخکارکوی و ما آغسو کنتم تکتمون جتاسو پتوی. و اذا یاد که آغا وقلنا چی منگ اوی الملائکتی پرشتوتا اسجدو تاسو سجدو کی لی آدم تا علیہ السلام فسجدو پس پرشتو سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیس و نکرا ابا انکاریو کو استکبر و تکبرو کو وکانا وود پا علم دا اللہ کی من الکافرین کافران. مخ کے آیتونو دا دی آیتونو دیو بل سر ربط دا دے چے مخ کے اللہ پاک دا آغا نعمتونو ذکر اکو چے آغا ظاہری نعمتونو و حسی نعمتونو لکا اللہ پاکو پر میں تاسو نشوی ما تاسو پیدا کرے لکا دا نعمت او دا بشانتی بیا زمونگ دا پیدایش د ژوند د بقا د پاره الله پاک زمون د پاره زمکه پیدا کړه فرش او اسمان چتو باران الله پاک زمون د پاره راوري او د هغې په ذریعه باندې میوې راوباسي رزق زمون د پاره
دا نعمتونو ذکر الله پاک مخکې یو قسم نعمت حسي او ظاهري وي لکه د هغې تذکره وشوله دلته په دې آیاتونو کې د یو بل نعمت ذکر کوي چې هغه نعمت ته باطني نعمت ویلی کېږي لکه او معنوي نعمت ورته ویلی کېږي نو ربط یې دا شو چې مخکې آیاتونو کې د حسي او د ظاهري نعمتونو ذکر او په دې آیاتونو کې د باطني او د معنوي نعمتونو ذکر دی مثلا هغه علم شو او هغه اخلاق حسنه شو ځکه دا محسوسیږي نه دا ظاهر کې په نظر باندې نه راځي اخلاق حسنه به د انسان څنګه معلومیږي چا سره معاملات راشي بیا به د هغې پته لګي لکه څه پته لګي چې دا سړی څه دی لکه دا ښه خویونو او عادتونو والا انسان دی لکه او که دا بد انسان دی لکه معاملاتو نه پته لګي نو په دې آیاتونو کې الله پاک په انسان باندې یو بل نعمت هم کړی دی یو بل دولت هم ورکړی دی چې هغه د علم دولت دی لکه د هغې تذکره په دې کې کېږي دا خو ربط شو لکه وسه دې آیاتونو کې مختصر دا چې الله پاک کله فرشتو ته ووایي چې زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم نو دوی ووایي چې اے الله ته په دې ځمکه کې هغه څوک پیدا کړې چې هغه په دې ځمکه کې فساد کوي او وینې به تویې او موږ تسبیح وایو او ستا حمد وایو او ستا پاکیزګي بیانو لکه نو څه ضرورت دی که ته څوک پیدا کې یو خلیفه پیدا کې نو هغه خو به هم تر دې دپاره پیدا کې چې هغه ستا اطاعت او فرمانبرداري کوي که نو دغه صفت خو په موږ کې هم موجود دی موږ هم ستا تسبیح وایو ستا پاکي بیانو په هر وخت په هر حال کې بیانو نو بیا څه ضرورت دی د هغه پیدا کولو ته لګه ټیک ده ظاهر کې خو د هغو خبره دا وه خو زړه کې دننه د هغو خبره بله وه څه ده لکه بله وه لکه د هغې هم علماو چې کوم دی څه دي لکه ډېر تشریحات کړي دي خو یو د هغې نه تاسو مخکې ته به زه وکړم دا وه چې لکه ته خلیفه پیدا کوې نو هغه به ستا اطاعت کوي که نه د خپل فرمانبردارۍ او د اطاعت دپاره پیدا کوي که نه لکه بندګي به کوي ستا که نه نو یا الله دې بندګۍ لپاره خو موږ حاضر یو که نه لکه نو چې ته هغه ته خلافت ورکوې نو دا خلافت موږ ته ولې نه راکوې دا باطني خبره وه څه وه لکه دا د هغو د زړه خبره وه ځکه الله پاک هغه ځای کې ورته وایي که نه چې وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ما ته ښه معلوم دی هغه څه چې تاسو په ظاهر کې ویل ظاهر کې خو تاسو دغه خبره کوله چې ته ولې هغه څوک پیدا کړې الله چې هغه په ځمکه کې فساد هم کوي وینې به هم تویې نو که ته پیدا کړې نو خو د خپلې بندګۍ لپاره به پیدا کړې نو دا بندګي خو مونږ هم کوو څه دی لکه مونږ هم کوو او دغه قسم خبرې هم په مونږ کې نشته دی لکه دغه د فساد خبرې هم په مونږ کې څه دی لکه نشته دی لکه نو بیا ضرورت ته هغه څه دی لکه نو دا د هغو ظاهري خبره وه خو دلته چې د هغو کومه خبره وه نو هغه دا و چې دا خلافت جو موږ ته راکړه ټیک شو نو ځکه الله وایي چې وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ما ته ښه معلومه هغه خبره تاسو په دې ظاهر کې کوله وما کنتم تکتمون هغه راته هم ښه معلومه وه چې تاسو پټوله پټول خبره دقه وه پټول څه وه لکه یو تفسیر دا دی چې آسان په سمجھ کې راځي لکه نو الله پاک ورته وایي چې فرمایي چې قال انی اعلم ما لا تعلم ستاسو خو زه چې ستاسو په ذهن کې ظاهر خو تاسو چې ما ته کومه خبره کوئ چې یعنې دوی به بندګي کوي بندګي موږ هم کوو ستا تسبیح او ستا تحمید به دې وایي دغه موږ هم کوو دا ده خو یوه خبره بله ده چې په هغې تاسو نه پوهېږئ زه په هغې باندې څه دي لکه ښه پوهېږم لکه قال انی اعلم ما لا تعلمون یوازې دغه خبره نه ده څه حکمت دی لکه څه دی لکه الله حکیم ذات دی که نه بې فایدې چې کوم دی هغه الله پاک یو کار چې کوم دی هم څه کوي لکه نه کوي دانا ذات دی لکه نو ما ته چې څه معلومه ده هغه تاسو ته د هغې پته نشته دی ګوره فرشتې د الله داسې مخلوق دی که نه یو خو د دې تخلیق شوی دی د نور و یو نور صفت ته الله دی څه دی الله نور السماوات والارض او د الله په صفاتو کې دا د الله نومونه د قرآن شریف په دې اوله صفحه کې ورکړي د الله په صفاتو کې چې کوم دی نو یو صفت څه دی لکه نور هم دی څه دی لکه نور د الله صفت دی د دغه نه نه پیدا ښه د الله د صفت نه سره راوتې نه دي لکه څنګه چې الله پاک قدیم دی داسې د هغه صفات هم څه دي لکه قدیم دي د الله نه څه شي اخراج نشته دی لکه خبره ورسېږي لم یلد ولم یولد
دا د کوم نور نه چې دا فرشتې پیدا دي نو دا نور مخلوق دی لکه خاوره مخلوق دی د دې نه د انسان تخلیق دی اور مخلوق دی د هغې نه د جن تخلیق دی د په شان نور هم یو قسم مخلوق دی چې د هغې نه د فرشتو څه دی لکه تخلیق دی خو بس هغه څه دی لکه نور دی د فرشتو صفت دا دی چې دا د سترګې د رب په مقدار د الله نافرماني نه کوي چې الله ورته د څه خبرې حکم کوي امر کوي حق کوي لکه د نافرمانۍ په هغو نه تصور نه چې کېدی څه دی لکه نافرماني نه متصور د هغو نه او که د نافرمانۍ دپاره د سره څه استعداد او صلاحیت دننه ښودی شوی نه دی لکه څه دی لکه هر وخت د الله پاک چې کوم دی تسبیح وایي د الله پاک تحمید وایي په قیام کې وایي په رکوع کې وایي په سجده کې وایي په ناسته وایي لکه هر وخت د الله پاک او داغو اعلی ذکر سبحان الله وبحمده دی لکه دا څه دی لکه هر وخت چې کوم دی د الله تسبیح او د الله تحمید چې کوم دی هغه څه کوي لکه دا فرشتې دي لکه نو ګوره فرشتو سره الله پاک وایي چې زه څه پیژنم هغه تاسو نه پیژنئ نو ګوره د فرشتو په عبادت کې او د انسان په عبادت کې د ځمکې د اسمان فرق دی څه دی لکه فرق دی پکې دا خبر د هغو په سمجھ کې نه راتله څه دی لکه نه راتله چې فرشتو سره نه څه ګرمي محسوسېږي نه ورته څه یخني محسوسېږي ټیک شو نه ورسره څه نفسي خواهشات شته دی نه وږي کېږي چې خوراک ته ضرورت وي نه تږي کېږي چې اوبو ته ضرورت وي لکه نه ستړي کېږي چې خوب ته ضرورت وي د هغو خوب نه پېژني خوراک نه پېژني څښاک نه پېژني لکه ستړیوالی نه پېژني ګرمي نه پېژني یخني نه پېژني ټیک ده دا هېڅ یو قسم ضرورت د هغو سره چې کوم دی متعلق نه دی بس صرف هغه الله پاک په امور باندې چې کوم دی مامور کړي دي څه ډیوټیانې ورته حواله کړي دي او هغه حق ډیوټیانې خپلې چې کوم دی څه کوي لکه کوي لکه دغه د هغو کار دی هېڅ سره نور نشته لکه څه د انسان سره د هر قسم ضرورت چې کوم دی څه دی لکه متعلق دی خوراک څښاک او ستړی کېږي بایي خوب ټیک ده که نه او بایي دی وده کېږي ټیک ده او د ده سره چې کوم دی په ده باندې نور څه دي لکه ذمهداریانې دي څه دي لکه ذمهداریانې د کور د بیبي ذمهداري د اولاد ذمهداري نور ډېر کارونه بهر ټیک شو که نه قسم قسم او په یخنۍ کې به چې کوم دی هم دی پاسي او اودس به کوي او راځي به او مونځ به کوي په ګرمۍ کې به هم دی پاسي او اودس به کوي او مونځ به کوي لکه دغه شانتې روژه به نیسي څه کوي روژه به نیسي د ماښامه پورې به چې کوم دی وږې او تږې او سره د نفسي خواهش د موجودوالي نه دی په هغې باندې څه کوي لکه قابو راولي څه کوي دا کار به کوي لکه او دی به داسې وي که نه چې لکه د ده به ضروریات او خواهشات به وي خو دی به هغه دباوهي څه به کوي دباوهي به د الله بندګي به کوي او فرشتې چې د الله بندګي کوي د هغو دپاره څه شي دباوهل نشته لکه او په هغو باندې ثبوت نشته د دې د وجې نه علماو لیکلي دي چې د انسان د 15 منټه چې انسان د دې ټولو د خواهشاتو په موجودګۍ کې او د دې ضروریاتو په موجودګۍ کې چې دې د خپل نفس دباوهي لکه ګرمۍ کې یخنۍ کې په دې یخنۍ کې سړي زړه دا غواړي لکه چې زه پاسېدی او په یخو اوبو مې اودس وکړه زه جومات ته راغلم چې پړستن کې ښکلی پروت وی لکه لیکن دا دباوهي څه کېږي لکه دا به دباوهي لکه 15 وخته مونځ دی څه دی لکه نور څومره حقوق دي لکه که نه نو ټایم نشته بس تاسو په اندازه لګوئ انسان باندې څونه ذمهداریانې دي څه دي لکه څونه ذمهداریانې دي لکه نو دا د دباوهي او سره د دې خواهشاتو د ذمهدارونه د الله بندګي کوي ټیک دی او فرشتو سره هېڅ قسمه خواهشات نشته او هېڅ قسمه ذمهداریانې ضروريات د هغو سره نه د لږې متعلق دي نه د تندې او نه د خوب نه د بل څه ټیک شو او هغه د خدای عبادت کوي نو ځکه چې کوم دی یو مفسر لیکلی دی چې هغه وایي د انسان د 15 منټو عبادت د فرشتو د تمام شپې د عبادت نه افضل دی څه دی لکه افضل دی لکه چې دا انسان نیکي که نه دا انسان نیکي لکه نو چې دی نیکي نو دی د فرشتو نه چې کوم دی د افضل درجې ته چې کوم دی څه کېږي رسېږي لکه دا مسله ده څه دی لکه الله وایي زه چې په څه پوهېږم په هغې تاسو نه پوهېږئ تاسو وایئ چې مونږ ستا تسبیح وایو هغه هم ستا تسبیح وایي ستا په تسبیح کې او د هغه په تسبیح کې ډېر فرق دی لکه هغه د دومره
قسم خواهشات په موجودګۍ کې او د دومره ضروريات په موجودګۍ کې باغ زما سکه لکه بندګي کوي پتا سو باندې هغه شی نشته دی هغه بسکه لکه دا وکړي د دې د وجنه الله پاک وی چې نه یوازې خبره چې کوم دې د تسبیح او د تحمید او د تقدیس نه ده ستاسو سره خواهشات نشته ستاسو سره ضروريات ته ژوند نشته دی تاسو زما بندګي کوئ دا هغه سره به خواهشات امید هغه سره به ضروريات هم تړلي او هغه کار کوي نو قال اني اعلم چې پوهېږم ما په هغه څه لا تعلمون تاسو په هغې باندې څه کېږي نه پوهېږي په هغه ځکه چې د هغو د دې شي سره تعلق نشته ولږه څه دی تنده څه دی خوب څه ته وایي لکه خواهش څه ته وایي لکه دې شي نه خبر نه دي لکه خبر اوسه دي الله وایي مات بیا الله پاک آدم علیه السلام ته علم ورکو او د سيزون نمونه وته خو دا کټوي دا سمسي دا پلیټ دی دا مالګه دا ماسته دي دا مساله ده وغیره الى اخره دا سړي لکه سيزون نمونه وته خو لکه کله ټول سيزون نمونه وته او بیا چې کوم دې پرشتو ته وایي زه چې تاسو په خپل خبره کې رښتینی یې چې زه دې ما پیدا کوه خلیفہ نو تاسو ما ته دې نمونه خبر راکړئ نو الله پاک ته هغه د دې سيزونو خبر ورنکړی شو د دې سيزونو خبرې څه ورنکو ځکه د دې سيزونو خبر هغه ځکه ورنکړی شو کنه چې د دې سيزونو سره د هغه سره تعلق نه حالانکه وایي مفسرین لیکلي دي چې الله پاک دې آدم علیه السلام ته دا سيزونو نمونه ښودل کنه دا یو تر فرشتو د مخې ښودلي دي لکه هغه هم موجود وي او آدم علیه السلام موجود هغه یې ښول او چونکې دغه تعلق د دې سره دغه تعلق څه دی لکه د خوراک ساک سره وو هغه د خوراک ساک څونه پیژندل دا شی مالګه ده دا شی چې کوم دی څه دی لکه دا مثاله ده دا چې کوم دی ماسته دي دا غوړي دي وغیره دا څونه دغه دغه تعلق د دې سره وو څو لکه تعلق د دې سره ولکه او د فرشتو سره دې شي سره تعلق نه دغه په مخ کې وته وخول نو هغه او پیژندل هغه څه دی لکه هغه او پیژندل لکه او فرشتو ونه پیژندل نو دا اعتراض نه واردېږي چې الله پاک هغه ته وخول فرشتو ته ونه خول نو دا خو یو قسم له په ظاهر کې یو بې انصافي شان شول چې هغه ته یې وښول که نه او دې ته یې ونه ښول نه خو به خامخا وې که نه په کار یې دې ته هم ښوولی وی هغه ته هم ښوولی وی نو بیا واچې لکه دې نو ځکه مفسرین ویلي چې نه دا ښوولي دي ورته دقسې لکه ټول خلک چې ناست یو کس ته سړی نومونه ښیي دا ټول یې اوري که نه لیکن د هغه د دې څیزونو سره تعلق ولګه نو هغه وپېژندل هغه نومونه ووې د دوی د دې سره تعلق نه و څه دی لکه وی نه وې لکه د ځمکې د خلافت لپاره هغه څه ولکه هغه مناسب ولکه دې مناسب نه ولکه دې څه ولکه دې مناسب نه ها نو ځکه دې دغه وکړو اعتراف د دې خبرو وکړو چې تعالی را پاکي د لا علم لنا مونږ ته صحیح علم نشته دی مګر هغه علم الله مونږ سره خو هغه علم دی چې تا مونږ ته راکړی دی او ته ډېر پوهه یې الله پاک او ته د حکمت خاونې ته چې څه کوې نو دا به د حکمت نه خالي چې کوم دی صحیح لکه نه وي نو آدم علیه السلام ته الله پاک وایي چې ته خبر ورکړو نو هغه خبر ورکړو نو فرشتو ته الله پاک وایي چې ما تاسو ته ویلو که نه چې زه اعلم غیب السماوات والارض یعنې ښه پېژنم غیب د اسمانونو او د ځمکې او زه پېژنم هغه څه چې تاسو ښکاره کول یعنې په ظاهر کې خو تاسو دا خبره کوله خو ما کنتم تکتمون په هغې باندې هم پوهېدم نو د هغې تفسیر له ما هم دغه کړی چې ما ستاسو مخکې ته څه بیان کړو چې تاسو وایئ چې دا خلافت چې کوم دی څه دی موږ ته راکړه اوس یوه خبره دا ده چې دې فرشتو څنګه دا ووایي چې دی په ځمکه کې فساد کوي او دی به وینې تویوي دې ته دا خبره څنګه معلومه شوه عالم الغیب خو الله پاک دی سره خو د غیب علم نه ولګه ټیک شو نو یو جواب علماو دا کړی دی چې چونکې د انسان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې په دې ځمکه باندې د جناتو حکومت او جناتو دا کارونه کول څه دي لکه دغه په ځمکه کې فساد او دغه وینې تویول چې کوم دی هغه کول نو دي دا یو نوع په بله نوع باندې څه ده لکه قیاس دا یو جوابونه ډېر کړي تاسو تاسو یو دویم جواب دا کړی چې دا خلیفه چې الله پاک وایي که نه اني جاعل فی الارض خلیفه زه خلیفه پیدا کوم نو فرشتو د دې نه خبره فهم کړې وه د دې خلیفه د دې لفظ نه یې فهم کړې وه لکه چې خلیفه په کوم ځای کې نو خلیفه څه کوي خلیفه خو د الله پاک څه کوي لکه احکام خلیفه معنی د نایب او په دې معنی باندې چې د الله نه احکام حصولوي او هغه مخلوق ته رسوي چې مخلوق په دې باندې عمل وکړي او هغه په مخلوق باندې څه کوي نافذ کوي لکه دغه کار دی هغه لکه څه دی خلیفه په دې معنی د دې خلیفه لپس دغه د خلیفه ضرورت په هغه ځای کې وي چې چېرته جګړې څه دي لکه ځکه
یو مفسر لیکلی دی چې په تمام د ټول دنیا مخلوق په جنت کې کنه لکه د آدم علیه السلام نه والا د قیامت تک تر ورځې پورې څونه مخلوق چې د چا د جنت په جنت کې کنه دا ټول به یې لګا اوس خو لګ دی کنه اوس په پاکستان کې مثال په تور سونه خلک به څنګه نه سونه تانی دی پکې سونه عدالتونه دی پکې ځای په ځای حکیمان پکې ناشتي لګا ولې دا حکیمان دي لپاره د عدالتونه تانی دي لپاره دا تانه په دې دلیل دی دا عدالت په دې دلیل دی چې د جګړې د فسادونه دي لګا څه دي لګا د تلانجی دي لګا په تمام جنت کې به یو تانه دار څه دي لګا البته په جګړې نه د تانه ضرورت خو جګړو لپاره پیږي د عدالت د جګړو لپاره پیږي د خلیفہ ضرورت چې کوم دی د حاکم وقت ضرورت چې کوم دی هغه د جګړو لپاره پیږي چې د خلکو امید کې کوم دی سو کې فیصله وکړي دا هم جنت کې څه لګا د حصہ قاضي د حصہ تاندار د حصہ سچو د هغه په ضرورت کې کوم دی سي نو هغه د دې خلیفہ معلومه کړو نورم دی بدل ځان سره ذهن کې یاد ساتي او د دین معلومه شو هغه عالم الغیب چې کوم دی سدي لکه نه دی لکه هغه بل الله پاک چې کوم دی نو دغه فضیلت چې په فرشتو باندې ظاهر کو نو الله پاک چې کوم دی وته وی چې اے مونږ وی فرشتو تاسو سجده وکړه آدم علیه السلام د پس فرشتو سجده وکړه مگر ابلیس ونه کړه سجده خو انتهایی خضوع او ذلت ته ویل کېږي د چا مخې ته ځان انتهایی درجې څه کول لکه ذله کولو ته چې کوم دی څه دی لکه عبادت ته او دا سجده د هغې انتهایی درجه ده څه دی لکه انتهایی درجه ده دا سجده د عبادت چې کوم دی څه دی دا انتهایی درجه ده لکه او عبادت چې کوم دی نو دا تذلل دی لکه د انتهایی درجې د چا مخې ته ځان عجزه کولو خو بیا چې مونږ دا ودرېږو که نه د الله په نامه او بیا د رکوع او بیا دا خپل تندې دا انتهایی تذلل دی انتهایی خضوع ده انتهایی عاجزي ده لکه څه ده لکه نو دا خو هلته چې کوم دی نو دا خو د الله نه ما سوا بل ته چې جایز نه ده لکه خو هلته په طور د تعظیم وه هلته په طور د څه وه لکه د تعظیم وه لکه سجده په خپل دغه باندې تندې ښودلي په ځمکه باندې په طور د عبادت باندې نه وه خو چونکې علماو لیکلي دي چې په هغه وخت کې داسې هم جایز وه څه وه داسې جایز وه اوس په شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم کې د تعظیم سجده هم نه ده جایز دا نه شي ویلی چې وایي دا سجده چې زه کومه نو دا ما د تعظیم وکړه دا د عبادت سجده نه ده نه د عبادت سجده خو جو سره شته نه لکه بغیر د الله پاک نه او د تعظیم دپاره چې کوم دی نو څه وه جایز وه او اوس د تعظیم دپاره هم چې کوم دی څه ده لکه نه ده جایز لکه ابلیس ونه کړه لکه ابا واستکبر د انکار وکړو او د تکبر وکړو نو ابلیس ونه کړه نو دلته کې یو سوال دا دی چې بھائی الله پاک خو قلنا للملائکة موږ فرشتو ته ووایي چې سجده وکړئ آدم ته په سجده وکړه ابلیس ته خو پکې حکم نشته لکه ځکه ابلیس خو فرشته نه دا خو الله پاک په خپله باندې وایي ما دغه نه پیدا کړی دی لکه دا خو د جناتو نه څه دی دا خو ما دا خو د جناتو نه دی دا خو د انسان د فرشتو نه دی لکه نو دلته که هغه سجده ونه کړو نو هغه ته خو حکم نه و نو که سجدې ونه کړه نو ټیک ته صحیح ده چې ونه کړه لکه ټیک شو نو قرآن پاک کې ما تاسو ته مخکې ویلو چې یو ځای کې الله پاک اجمال ذکر کوي اجمالي خبره ذکر کوي مختصر بل ځای د هغې په خپله تفصیل کوي بل ځای دی غالبا اعراف دی سوره اعراف دی که یو صورت دی هغې کې دي چې یا ابلیسو ما منعک الا تسجد اذ امرتک هلته ورته الله ویلي دي څه دی لکه ای ابلیسه څه خبرې ته منع کړې د سجدې کولو نه چې کله مونږ تا ته امر وکړو بس واضحه ده خبره نو معلومه شوه چې ابلیس ته هم د سجدې حکم شوی دی څه دی لکه حکم ورته شوی دی نو ابا ټیک شو څه څه دی لکه هغه انکار ټولو فرشتو سجده وکړه انکار واستکبر او تکبر وکړو او وکانه من الکافرین او دی د کافران نه و دی د کافران نه و څنګه د الله په علم کې اوس د دغه وخته پورې خو له ده کفر لا ځای شوی نه و که نه و الله پاک چې کوم دی څه وه لکه دا خبره معلومه وه دا خبره څه وه معلومه وه چې دی به ښه په خپل اختیار سره په دې وخت کې چې کوم دی څه کوي لکه د خپل کفر هغه اظهار چې کوم دی کوي نور ځایونو کې بیا تفصیل لا روان دی چې ولې ما سجده ونه کړم دی په خپله باندې وایي چې د الله سره محادثه کوي مکالمه کوي لکه چې خلقتني من نار وخلقته من طين لکه ما ته ځکه سجده نه ده کړې چې زه تا د اور نه پیدا کړی یم لکه او دی تا د خټې نه پیدا کړی دی په اور کې چې کوم دی څه دی لکه بلندي ده په هغې کې رڼا ده او په خاوره کې چې کوم دی فستی ده او په هغې کې تیاره ده او دنیا د خپل خپل لاندې پایمال کوي لکه خبر باندې ورسېږي
نو زه یو بلند څیز نه پیدا کړم چې په هغې کې بلندي او روشني نه په هغې کې څنګه چې کوم دی څه وکړم لکه د الله د امر په مقابله کې خپل عقل چلو بس لنډه دا وایه د الله د امر په مقابله کې څه کوو لکه خپل عقل چلو د دې وجې نه علما ویلي چې د خدای پاک حکم او د پیغمبر حکم مخې ته راغی او چا په هغې کې عقل چلو نو دا کار د ټول ناول شیطان کړی دی څه دی لکه شیطان کړی دی بلکې د انسان عقلمندي دا ده چې بس حکم راشي که عقل کې راځي خبره او که عقل کې نه راځي بس سمعنا او اطعنا بس په دې کې د انسان چې کوم دی څه ده دغه عبودیت دی او دغه ته بندګي ویلی کېږي او په دغه کې چې کوم دی څه دی خیر دی نور داسې نه ده الحمدلله الله پاک د دې ماهر خلق پیدا کړی دی که الله د خپل دین د حفاظت ذمه داري اخیستې ده داسې خبره نشته چې څوک پسې اشکال کوي او څوک په دین باندې یا په یو خبر باندې څه اعتراض کوي او د هغې معقول یعنی نقلی او عقلي جواب به د علماو سره نه وي الحمدلله خدای دې لپاره خلق پیدا کړی دی د هغې داسې جوابونه کوي چې د هغې جواب هغو بیا چې کوم دی څه کېږي لکه نشي کولی خو هسې ما وې چې عام خلکو ته خو مونږ ته خو علم زیات نشته دی که نه نو د عام مسلمانانو پیدا په دې کې ده د مسلمانۍ تقاضا دا ده د ایمان تقاضا دا ده چې بس د الله حکم وي بس سمعنا وطاعنا بس مونږ ومنو بالکل ټیک دی د خدای د پیغمبر حکم وي بس مونږ ومنو بالکل څه دی ټیک دی بس دغه بندګي ده دغه څه ده لکه دغه بندګي ده او دې کې د انسان څه ده لکه وإذ قال ربك ويات کیا وقت چې ویل ربک استا رب للملائکه فرشتو ته انی بشک د جاعل پیدا کون کم فی الارض پزمک کی خلیفتا یو خلیفہ یو نائب قالوا دی ویل اتجعلوا ایت پیدا کی فیها پزمک کی ملاوسو کی فسد د فساد وکي فیها پزمک کی ويسفك الدماء تو بوینه ونحن من نسبح تسبیح و بحمدک سرد سنا سرد حمد ستا ونقدس لك او پاک بیان استاد پارا قال ویل الله پاک انی بشک اعلم خبویګم ما پاک صلی تعالی تاسو نه پويږي وعلم او خود الادم آدم علیہ السلام ته الاسماء نمونه كلها د ټول سيزونو ثم بیا عرضهم په شکل د نمونه علی الملائکه فرشتو ته فقال نويل الله پاک هم بيوني ما ته خبر راکړي باسماء هؤلاء د سيزونو په نمونه سره ان کنتم صادقین کتل تاسو رښتینی قالوا دی ویل سبحانك فاکر تعالی لا علم لنا من علم نشته الا مگر ما هغه علمتنا ته مون ته خود له انك بشکت انت خاص العلیم دیر په الحکیم دیر د حکمت خاوني قال الله پاک ویل یا آدم او آدم علیه الصلاۃ والسلام انبئهم خبر ورکړو ته به اسماءهم د دې سونو په نومونو سره فلما فسر کلا انبئهم چې خبر ورکو دي فرشتو ته به اسماءهم په نومونو د سونو سره قال الله پاک فرمایل علم اقول لكم ما تستنویلی انی چې بشک ز عالم فی جنم غیب السماوات پټ سونو د اسمان او الارض او د زمکه واعلم فی جنم ما اغسط بدون تاسو ښکار کوي او ما اغسو کنتم تکتمون تاسو پټوي وایذا یاد کا هغه قلنا چې موږ ویل الملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه بعد انکار او استكبر او تکبر او وکانه من الکافرین او د علم د الله کې کافران نه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما الله قرآن سره زمونږ مینه پیدا کړي الله د قرآن سره زمونږ مینه زیاته کړي الله د قرآن د محبت الله زموږ په ژوند کې د مرګ پورې قایم او دایم وساتي الله په قرآن باندې موږ ته پوهه نصیب کړي الله په قرآن باندې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دا قرآن د قیامت په ورځ زمونږ شفاعت کوونکی جوړ کړي الله دې کلام په برکت زموږ تمام دنیاوي او اخروي الله مشکلات ختم کړي الله زموږ جایز دیني او دنیوي حاجتونه پوره کړي موږ ته د هر قسم روحاني او جسماني بیمارونه کامل شفا یا الله پاک نصیب کړي خدای دې وخت په ځن کدن کې خدای دې په زړه او په ژبه دا کلمه جاری کړي چې لا اله الا الله محمد